اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. درشم آیت په سورۃ الزمر کې انکا میتون یقیناً ته مړ کېدونکی وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَيَقِينًا دِي مَلْكِيدٌ كِرِيم ثُمَّ إِنَّكُمْ بِيَا يَقِينًا تَاسُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ د قیامت پر ورځ عند ربکم د خپل رب په مخ کې تختصمون بحثونه کوي. امام رازی رحمه الله لیکي چې بیانات کله سره ورته د مخ کې خبره وشو اتمام وشو داغه اللہ فرمائے انکا میتون و انہم میتون. دا خلقو دے دلائلو تا دے ضرور دلائلو تا التفات نے کی تا چکم دلائل بیان کربا دے قرآن کی دیتا بالکل دے تاڑو گوری نہ گیا ہوتا نا چوئیم زکا جی پدی باندے ارسو حسد دا دنیا سور دے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تردی پروا مکوا دا دی بدخویے پروا مکوا زردہ تب مفاد کیے گا دیو مڑ کی گی تاسو بیا قیامت کے اللہ تا مختا ادرے گے ٹھول بورازے مالا اللہ خواہ کے بیا تاسو بحثو نہ کوئے جگڑے وکوئے نا عادل ذات چدے کنا انصاف کون کے آغی بدیمینس کے فیصلے کئی باطل پارست با دا حق پارست نہ جدا کئی صدیق و زندیق پا بیلی آیت مقصد ویدہ دے ربط نن رسو سره دغه سره راځي. خام ابن جوزی وی چې بیا الله خپل نبی لک خبر ورکي دلته کې چې تب وفات کېږي. ثابت بنانی قولم قرطبی نقل کړ دی چې ټول نمخ کې د غم خبر او دا غم منظر د مرګ دا غم الله خپل نبی سره منظر دی هغه د وی چې ته عمر او دی بمر مونږ ته وی دا سب عمر غیب عمر ټول بمرو خبر در کړی دی ګوره. خان ابن جوزی پس مخ کې لیکي چې دا کم خلک چې ستا تکذیب کې تا نه مني محمد صلی الله علیه وسلم دی بمري ټول بمري. بیا که خبرې کم چې امام رازی لیکلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تسلی ده مخالفینو لپاره وعید ده انک میتون یقینا اے محمد صلی الله علیه وسلم تمړ کېدونکې تو وفات کېدونکې قرآن و تا میت ویلی دی مړ کېدون کې مرګ به راځي هلکه مړ ته ما وای سب وته ژوند دی وفات په دنیا په ژوند باندې میت ته میت د برزخ په ژوند باندې ژوند دی دا غې نه مونږ انکار نکو. امام صبری وی انک یا محمد میت عن قلیل یقینا ته محمد صلی الله علیه وسلم سلګه موده پس مړ کېدون کې وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یقینا کسان چې ستا تکذیب کی ستا د قامنا او دا مؤمنان چې ستا منی دی مړ کېدونکي دي. سمرقندی وی قریشو د کفارو کې دا نظریه او دا به وی چې نتربص به ریب المنون مونږ د دې پیغمبر باره کې د مرګ د حادثو پته مې چې په د بکره د مرګ حادثه راځي دی وکل مري نه آیت نازل شو انک میت و انہم میتون تومل کی دن کے پیغمبر دی بمری دی بچ کے دن کے دی سارا مرگ پتہ مری دی ہو بخپل امری انت ستموت زردا تبمری وهم سیموتون و زردا دی بمر کی گی لا محال دا کار کی دن کے اغسیس چی نزدی وی کنا نبیا اسم پاغی مسمع کی گی اسیس داغی نم بیاغی تاغستے شی لکه لا مړ نه دی خو مړ کېدونکی دی نه دته بیا مړ ویلی شي میت ته ځکه ویلی دی مړ خو نه و که نه عن قریبه دا چې ته مړ کېدونکي عن قریبه دا چې مونږ وایو تفسیر دی دا ګورئ لفظي معنی خدا نه ده انک میتون یقینا ته مړ یې معنی خدا ده نه میت ورته ولې ویلی ځکه چې اذا قرب من الشیء سمي باسمه یو څیز چې د بل څیز سره نږدې شي نه بیا هغې څیز ته د هغې څیز نوم اخلي کوم ته چې دی نږدې شي وي ورسې دی په خبره. فالخلق كلهم اذا كانوا بقرب من الموت مخلوق ټول چونکې مرګ ته ډېر نږدې دی فكل واحد منهم يموت لا محاله فسماهم میتین ټول چونکې مرګ ته نږدې دی او مړ کېدونکي دي نو په دې وجه ټولو ته میت وویل.
خطاب نبی صلی الله علیه وسلم سره د قرطبي وي نو دې کې احتمال د پنځو وجوهاتو چې تمل کېدونکې ولې دی ولې ووې دې دپاره چې د آخرت نه یاره پیدا شي دې دپاره چې عمل دپاره تیزی پیدا شي په سړي کې منځ روژه او حج زکات او نیک اعمال په تیزۍ سره وکړي دې دپاره چې دې د مرګ دپاره تیاری وکړي او دې دپاره وایي چې خلک اختلاف وکړي انکې د په مرګ کې لکه څنګه چې مخکې امتونو اختلاف کوم تر دې چې عمر هم اختلاف یې کړو که نه سیدنا ابوبکر صدیق دا آیتو ته پیش کړو بل هم پیش کړو وروسته راځي تفسیر کې پنځمه وجه دا ده چې دې دپاره چې الله درته ووایي اگر چې تر مخلوقات نه غوره محمد صلی الله علیه وسلم نه ټولې دنیا نه غوره الله پسې ته که نه مخلوقات کې ستا مرتبه ده دویمه ده الله نه وروسته الله خو مخلوق نه الله خالق دی مخلوق کې په ایک نمبر ته مثال په طور مخلوق کې ته اول نمبر اوله مرتبه ستا ده نه اگر چې ته غوره لیکن نه د عام مخلوق په شان ته تب هم مرې په تا باندې هم مرګ راځي تا باندې هم مرګ راځي تسلی تعالی ډېره ساتل پکار دي امام رازی وی انک میتون و انهم میتون مانا دادا و ان کنتم احیاء فانک ویاهم فی اعداد الموت اگر چې تاسو ژوند دیئے اگر چې ژوند دیئے خود تو استاد دا نور کسان دا نور چې دین دا ټول د مړو پشمیری تاسو لأن کل ما هو آتن زکه چې کم شی راتلو والی نه بس هغه راتلو والی مرګ راتلو والی دا غایت ابن کثیر دی کلی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی وسلم وفات په وخت کې هغه بیان کړو استشهاد په تور پیش کړو دلیل په تور پیش کړو عمر وی نه دی مړ سړیا بیهوش شوی دی چې دا یو نه خلکو ته یقیني تور پته ولګی دا او دایم ویلو دایت ویلو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آل عمران 144 افهمات قتل انقلبتم على عقابكم دا ډول آیتونه ویلو ها انک میتون و انهم میتون او دا غایت ویلو نبی سم چې وفات شو خلک خو جمع دی بارو دی راغ اسمان دی نبی سلام می وکړه تندی باندې خپل کو ته په ژوندونیم وی خسته وي د مرګ نه پسم ډېر خسته او خوشبوداره هغه ته مړی وې کنه تب ته میتن وحیا دی ویلو هغه ته وفات ویلو وفات پر راغی کنه بیا دایتونو لستل ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون ثم انکم بیاکن تاسو یوم القیامت پر از د قیامت عند ربکم د خپل رب سره تاسو به د خپل رب سره تختصمون جګړه کوي بحثونه بکوي تاسو اے نبی تم ملکی دن کې او ستا مخالفین به میورز مړي بیا به تاسو دواړه د یو فریقینو په حیثیت سره د الله په عدالت کې پیش کیږي تا نه به تپوس کیږي اے پیغمبر شهادت ته دا خبره کړې وا خودلې وا ٹھیک شو د دینه به تپوس کیږي چې تاسو حضرت خبره جواب کړو نه اخر کې به حقيقي فیصله الله پاک چې څوک په حق او څوک په ناحق او کم ربط چې وخت وي هم دا تدبر لګل دي د دې آیت دغه سره دغه تړون نازي خان مخکین سره توحید او د شرک قضیه فیصله دا الله په عدالت کې بدا پیش کیږي نبی او د قوم دا پیش کیږي امت په پیش کیږي چې وای تاسو څه کړو صاحبانو ثم انکم بیا یقینا تاسو تو بری وی یقینا تاسو اے مؤمنانو ټول مؤمنانو اے کافرانو ټول مؤمنانو ټول کافران تاسو ته یوم القیامت د قیامت پر عند ربکم د خپل رب په مخ کې تختصمون جګړه بازونه بکوي مظلوم بلګي ظالم به نیولي چې د په ما باندې ظلم کړی دی الله پاکا الله بیا فیصله کوي په منځ کې په حق باندې مظلوم او ظالم جګړه وي صادق او کاذب جګړه وي هدایت والا بعد او د گمراه سړي جګړه وي د کمزوري او د معتبر د متکبر سړي باس وي جګړه وي څوک د اهل الاسلام او د اهل الكفر باس وي جګړه وي زبیر تپوس کړو د نبی سلام نه د آیت نازل شدا به وسکیږي ګناونه دا هم کسان خطاګان دا کیږي سب کیږي نبی سلام ته آو کنه هر سړی په بل سړی نیولې تر سوچ دا حق نه اخلاص کړي
څوک دغه د آخرت نه بلکې د دنیا د جنگونه مراد دي. اهل اسلام چې خپلو کې جنگیږي دنیا کې. ابن عمر وغیرہ نه نقل دی چې موږ ته پته نه و چې د آیت څه مطلب دی، تر دې چې سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شو نو موږ ته پته ولګېده. ټولو سره لګي، ها ولې عموم کې لګا و دغه بیا دغه مختلف شکلونه دي. عموم سره لګو، آخرت سره هم لګي، دنیا سره هم لګي. تختصمون سمرقندی وی تتکلمون، تاسو به خبرې کوي بحججکم، خپل دلایل به پیش کوي، هر سړی به خپل خپل حجت بازی به کوي، کافر مؤمن سره ظالم مظلوم سره. بل ځای وی دلته وی تاسو به جګړې کوي، بل ځای فرمایي سورۃ قاف 28 کې لا تختصموا لدی دما خوا کې مړه باسونه مکوي. الله وی آخرت کې دا وی، دلته وی تختصمون جګړې. جواب دا دی سمرقندی وی قرآن کې قیامت کې ساعات کثیره، ډیر زیات ساعتونه او وختونه دي، احوال داغه مختلف دي. نه کله به دی جګړه کوي او کله به جګړه نه کوي، کله به کوي کله به نه کوي. لکه فرمایي فهم لا يتساءلون، دین و تپوسونه نو کیږي نشو کوله. سورۃ الرحمن کی وی لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان کنا. بل ځای فرمایي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، دا سی ویلی نو ساعات او دغه مختلف دي کنه. بل ځای فوربک لنسألنهم اجمعين، استغفر رب مې د قسم د ټول نه به تپوسونه کولی شي، خامخا ټول نه به تپوسونه کوم. روایت پدې کې سمرقندیم نقل کړی دی، هغه ابن کثیر پیش کړی دی. جګړه به د خلق ومنس کې د قیامت پر ورځ تر دې چې روح به جسد سره جګړه کوي، جسد او روح منس کې هم جګړه. جسد بوي انما كنت بمنزلة جزع ملقام لا استطيع شيئا وتقول الروح انما كنت ريحا. وجود بو ته وی چې ته په ما سورو د ما خو اختیار نو کنه، روح ته وی زه خو تشاوا ما اس کار نشو کولم. فضرب لهما مثل الاعمى والمقعد فحمل الاعمى المقعد. دې د بارا بدنا سړیو دړون سړی مثال پیش کړی شي. بهر کې د باندې صحیح رڼا ابن کثیر ورزوره. سیدنا ابن عمر چې کوم روایت حسن درجه کې ابن جوزی مغه نقل کړي چې موږ ته پته نه و چې د آیت څه مطلب دی، وما ندري ما تفسیرها، موږ ته پته نه و چې تفسیر یې نه. حتی قتل عثمان، تر دې چې سیدنا عثمان شهید کړی شو. ابو سعید خدری وی کنا نقول، موږ بداوي چې ربنا واحد، زموږ رب یو دی، دینم یو دی، نبیم یو دی. نه دا جګړه به څنګه زموږ په منځ کې چې موږ به جګړه وکړو. فلما کان یوم صفین، کله چې صفین غ جنگ واقع شو، زمونږ بعضو د بعضو خلاف ستوري وتړل، نه مونږ وی او دا غرض دا ور صحابه خلاف وجنګېدل. دا یو سازش و، عبدالله بن سبا یهودي دا لانجه کړو. ابراهیم بن خعیبه وی لما نزلت هذه الايه، دا چې نازل شه صحابه بلګي او د نبی سلام چې زمونږ مینس کې بسنګ جنگ کیږي لا مړه. نبی اج سیدنا عثمان شهید کړ شو، نغوی هذه خصومتنا بیننا. تفسیر به خپل مینس کې کوته، الله خدا بار نه خبره نه کوله، قران خدا ما ستاده بار دی کنه کنه، د دې غورنو غټو د بار دی. سو کوی چې ګورا ټیک ته دغه مو خو آخرت سره مو لګاو په دې طریقه. ظالم نه باندې کېری دغه د ظلم د مقدار برابر او هغه باغ مظلوم لور کوي. آیت عام دی، وهذا عام فی جميع المذاهب، ټول ظلمونو ته شامل دی. سیدنا ابو هريره فرمایي چې نبی ظلم فرمایل تاسو ته پدرا چې مفلس څوک دی، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا، غریب سړی په مونږ کې هغه دی چې هغه سره درهم روپیا وسره نی او خوراک کا کو سره نی. هغه فرمایل چې ان المفلس من امتی، زما په امت کې امتیانو کې به غریب هغه سړی چې پرز د قیامت راشي د مون سره روزه سره او زکات سره دا به کړی را بشي. غریب څنګه دی؟ وياتي قد شتم هذا وقذف هذا، او دې سره براشي چې یو ته کنځل کړي، په یو بدنامه لګوي دا، یو مال خوړل دی، یو وینت وې کړی دا، یو اسه ټکول دی. دا جرمونه به مسر راشي. نا یو براشي د والدین هغه به یو نه کی والی، بل براشي بل نه کی به والی، بل براشي بل نه کی به والی. نه کنه کې ختم شوي، نیکه ختم شوي، د دې دا غریب دی، د نیکه به ختم شي، دا غینه به ګناونه غستې شي، په دا بیا چول شي ورسه دی، دا غریب دی. بدله بخلاصي کنه. قبل يقضي عليه
اما علیہ اخذ من خطایاهم فطرحت علیہم ثم طرح فیها النار ورته وشتی شویا کنه صحیح بخاری کې هم دا موجود دي وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ أَحَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنَ السَّيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِمْ اول ما تقع الخصومات فی الدنیا دا قرطبی دا ټول وضاحت کړي وَمَعنَى هَذِهِ الْآيَةِ سَتُنْقَلُونَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ لَا مَحَالَةَ معنی دا ابن امام رازی وی نه دا ابن کثیر دی دا ابن کثیر عبارت دی معنی دا شو دی آیت د دوړو یو ځای تفسیر کوي تاسو بل دی دنیا نه دی دار نه خامخا ځای آخرت ته الله مخ ته باز ځای دنیا کې چې کم توحید او شرک تاسو په دې باندې الله مخ کې باز او جګړه وکوي هغه بس تاسو مینس کې فیصله کوي هغه برحق فیصله کوي ځکه چې فتاح او علیم دی مؤمن او مخلص او موحدین له نجات ورکوي دا زیر دې موحدین د باره کنه کافر لا او مشرک لا چې هغه منکر او توحید او مکذب او غلبه سزا ورکوي دا ټول متنازعين ټول جګړه ته شامل لکه دا ټول جګړه بلال ته ختمي کی ثم لتسالن يومئذ عن النعيم دا آیت نازل شکنه مسند احمد کی روایت ہے زبیر و اے رسول اللہ ای نعیم نسال عنہ اے دا اللہ رسول د موږ نه بده کم نعمت بارک تپوسنو کولی شي ناغو تو فرمایل هم الاسودان غدغ دو سيزونه دي کنه التمر والماء دې تپوسنو بکیږي کنه تا داړو کې شیخ کاری کجوره دا وبدي معمولی شی دي سو دو گاونډیان به دغه په منځ کې باولې جګړه فیصله کیږي دا گاونډیان به دوا اول الخصمین یوم القیامت جاران گاونډیان دي دوجی سوک پکې دام ولذي نفس بيدیه نبی سلام فرمایي اغه ذات چې هغه په اختیار کې ساده محمد صلی الله علیه وسلم دا یقینا خصومتون والا پیش کیږي جګړه بکې د الله په مخ کې تر دې چې دو بيزي چې دی مخ بکړي شي یو بل پخکرو باندې بووي دراج دی ابو سمح پکې هذا ابو الحسن نقل کې ضعیف دی ابو ذر نے تاسو کو نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې چې دا بيزي پس کې یو بل وی پخکرو چې دا خبره وای فقال تدري فيما ينتحتان يا ابا ذر ابو ذر ته وی نبی سلام ته فرمای نبی سلام ته دوته وی چې لا ما ته پته نشتا غوی لکن الله يدري خو الله ته پته ده چې ولې دای بيزي دواړو یو بل ته مخامخ کړي وسيحكم بينهم الله فیصله کی دی پمینس کې بادشاہ بد قیامت پر ازرا اوستی شه ابوبکر بازار لیکي سیدنا انس حدیث ده هغه بادشاہ چې خائن دی خائن دو کمار دی ډوک بوګي دی خلکو مالې والے پرز د قیامت رعایا به فریادونه کی جګړه بکی فیفلجون علیه فیقال له صد رکنا من ارکان جهنم هغه باره کې فیصله وکړي شي چې جهنم په یوستنه پورې دیو تړې وی تړې د خلکو مالې والے اغلب بن تمیم دے پسند کې وای لیس بالحافظ روح به جسد سره جګړه کی هغه سمرقندی په سند سره روایت سره موږ پیش کړو هغه ډېر اختصار سره ابن کثیر په تفسیر کړی چې ابن منده په کتاب الروح کې دا نقل کړی دی ابن منده میم نون دال وړه خلق به جګړه کی تر دې چې روح به جسد سره جګړه کی پرز د قیامت روح به جسد ته وتا دا کار کړی دی جسد به روح ته وی ما تا ما ته حکم کړی دی او تا ما ته خسته کړی دی دا استاد لازم نا الله ملک لګي دی منس کې فیصله وکي فیقول لهما ان مثلكما كمثل رجل مقعد بصير استاسو مثال دا داسې دی لکه چې یو سړی ناس ویلیدون کی وی او بلوند وی دخل بوستانن دوړ یو باغ ته نوزي فقال المقعد نغناس سړی ویل دوری لونتا ان را ها هنا سمرا ماده دې کې لګي می ویخکاری ولكن لا سلو الیه لیکن زاغه تنرسم اړوند ته وی چې ما اوچت کا چې دال را واخلم ته خلاص ما کنه سړی وربا کم به ګناګار دی وی نو فیصله وو چې دواړه دي دواړه فيقول لهم الملك ملك فانكما قد حكمتما انفس على انفس دا په خپل فیصله وکړه یو ته حکم کړ نه بل خو روح په خسور وکنه تاسو دواړو کې کاتشته
خو صحیح دا ده چې آیت عموم د قیامت سره هم لګي، دنیا سره هم لګي، که صحابو کې اختلاف پیدا شوی، که مؤمنانو کې پیدا شوی، اختصام چې کم ځای پیدا شوی دی، که ظلم یې کړی دی، که هر څه کړی دی، رب مخکې به بحث کېږي. فمن ازلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن ازلم نسوک لوی ظالم دی، ولوی ظالم نشته ممن دا چانا كذب على الله چې په الله باندې دروغ وایي، الله دروغ وایي باندې سړی استاد باندې وي، په ورور وي، په پلار وي، په مور وي، په ژوندو وي، په مړ وي، په پیغمبر وي، څوک پکې په الله دروغ وایي. د ده نه وي لوی ظالم نشته، دا ازلم دی وي. وکذب بالصدق او دروغجن ګڼي رښتیا، اولئک جاءه کله چې د تراشي رښتیا خبر راشي نه دی وي دا دروغ دی، نه د نه لوی ظالم نشته. دا وګوره دا شی خو ممکن نشته کنه، رښتیا خبره چې دا څه وي دا دی بیا نه مني، دا لوی ظالم دی. داسې کسان دا دوه کاره چې پکې دي نه، الیس فی جهنم آیا نشته دی په جهنم کې مثوی ځای د استوګنې للکافرین د داسې کافر دپاره. دا ازلم هم دی او کافر هم ورته ووایي ښه چې دا قاتل کوي، ځای نشته څه بلا شي ځای دی که. دویم قسم نور انواع بیانېږي د دې د پلیتو کارونو. امام رازي وایي چې دی کې نور لانجیم دي چې ګوره ټیک ته تکذیب هم کوي دي آیت کې ذکر دی، خو لیکن صحیح خبره ته غلط هم وي، دروغ په الله باندې هم وي، په الله هم دروغ وي، هغه له نازولي او شریکان مني او د رښتینو تکذیب هم کوي. دا لانجم ده پکې، ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم تکذیب کوي تر دې چې هغه د دلایل پیش کړل د نبوت باندې. شرک سره او کفر سره نور بلا ګناهونه یو ځای کړي، مړه یو کار خو بګې نه دی کنه، بد اخلاق هم دي. دو آیتونو کې 31-32 آیت کې عدالت الهی فیصله ہے، یختصمون جګړه وکي، د اختصام د فیصله ذکر کیږي د دو آیتونو کې. فمن ازلم فمن خلق الله اعظم فریه ممن كذب على الله تبری بی سوک دل وی ظالم دا غچان چې والله دروغ تړي، پر مخلوقات کې لوی ظالم دا غچان نشته چې ځان دروغ په الله تړي. هغه دا وکی چې الله دا پاره نازولې ده خزه ده بیبی ده یا د ځان نه یو څه حرام کی په ځان باندې چې الله نه حرام کړي. یدنه لوی ظالم نشته چې الله له ولد او شریک ومني، کذب په الله دغه دی ښه، دا الله حلال دا حلال نه وي، دا الله حرام ته حرام نه وي، د ځان نه حلال او حرام جوړي، دام کذب کې راځي زبر وي. وکذب بالصدق وجاءه دروغجن ګڼي رښتیا او جاءه چې کله د راشي دنم لوی ظالم نشته. فمن ازلم من كذب بالصدق جاءه و عطف درست باندې ولګا وکنه دغم لوی ظالم دی، ادم لوی ظالم دی چې رشاد دراشي او دغه دروغجن ګڼي. رشاد سره غوړي کتاب د الله راغله دی، محمد صلی الله علیه وسلم راغله دی، هغه نه مني کلمه د لا اله الا الله نه مني، عام رشام ولګوا ټول مراد دي. صدق نسوق وی صادق مراد دی نبی صلی الله علیه وسلم. لا احد ازلم من هذا د نسوق لوی ظالم نشته دی. باطل خبرې کی او حق واپس کی. الیس فی جهنم مثوى للکافرین، آیا نشته دی په جهنم کې مسوا مأوا مسکن ټکانه او ذل الکافرین دا هغه چا پر چې د الله نه انکار کوي، د محمد صلی الله علیه وسلم د تصدیق نه منی کیږي، د قرآن او د توحید فیصله پسې د توحید او د قرآن فیصله پسې دین زیدانه منی، د لپاره ورځ نشته زه او سره ډیر شي دی زهشته پکې. دا لفظ په ظاهر د استفهام دی او استفهام نه لري کنه، زه ډیر شي د خلکو د لپاره چې کافرو د لپاره. مأوى للذین یکفرون بالقرآن، فاللفظ لفظ الاستفهام، فظاهر لفظ د استفهام دی، والمراد به التحقیق، هم مراد نه تحقیق د چې یقینا د کافرانو د لپاره زهشته په جهنم کې. لکه الیس الله باحکم الحاکمین، هغه د مثال دی خو دواړو یو معنی دا وګوره، الله احکم الحاکمین نه دی سو یعنی دی کنه تا سړی ته دا د انسان نه ښکارم سو انسان وګوره انسان یې مکنه. مسون قرطبی مقام للجاحدین، زید انکار کوونکو د پاره مقام ښه مسوا مقام دا مشتق دی د سویه بالمقام،
اذ قام به یسوی سوان سویا مثل مضاء و مضیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق واغسوک چې رښتیا یې راوړي دي وصدق به او داغه تصدیق وکړو اولئک هم المتقون دا کسان خاص دي متقیان دي. مخکې وعید ورکړه یاره ورکړه تخویف کاذبین ولا مکذبین ولا چې دروغجن دي او رښتینی تم دروغجن وي. کاذب دی او مکذب دی. ها کاذب دروغ وایونکی او مکذب دی ته وایي چې بل دروغجن ګڼونکی دی. د هغې ذکر وکړو هغې له یاره ورکړه چې تا تو جهنمیان جهنم ته به دی. او پسې ذکر کوي رښتینی د رښتینو خلکو ذکر کوي چې دې سره الله څه وعده کړې ده او مصدقینو ذکر کوي چې د رښتیني سړي تصدیق کوي. بالکل د هغې اپوزیټ یې راوړی. ښه دې دپاره بشارت او وعد ورکړي دلته کې وعد واده ورسره کې مؤمنانو له بشارت دی د 35 آیته پورې. والذي جاء بالصدق وصدق به والذي واکس جاء چې راتلي کړي بالصدق د رښتیاو سره رښتیا وایي رښتیا هغه ذات چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه رښتیاو سره راغلی دی. لا اله الا الله هغه پیش کړی دا مسله وصدق به په خبره او تصدیق کړی دا غي د رښتیا او تصدیق کی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم په خپلم دا خبره منه لا اله الا الله. ٹھیک شو یو تفسیر دا دی. سو کوئی چې نبی سلام رښتیا پیش کړ کلمه دعوت د لا اله الا الله پیش کړ. ابو بکر صدیق هغه ومنو. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ بداوی علی شعر خدا ہوتے ویل شي. سیدنا معاویہ رضی الله تعالی عنہ بدتا شعر وی خام دې حواله اما پیدا کړی. سیدنا علی و فرمایل چې د محمد صلی الله علیه وسلم مراد دی ولذي جاء بصدق نا غ مراد دی وصدق به نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مراد دی هغه مراد دی. سو کوئی رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی صدقنا قرآن مراد دی مصدقون مؤمنون مراد دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا پیش کړ رښتیا قرآن دی تصدیق قون کې ټول مؤمنان دی. سو کوئی جبریل مراد دی قرآن غروړو او تصدیق دغه محمد صلی الله علیه وسلم کو ټول شوی دی په دې کې څه اختلاف دی ټول صحیح دی. بس ابن جریر وی چې بس عام ولګا هغه سوچ توحید ته دعوت ورکړي هغه په دې کې داخل دی د رسولانو تصدیق او د رسولانو په وینا باندې عمل کوي یا قرآن باندې عمل کوي لا اله الا الله شهادت کوي دا ټول په دې کې داخل دي. ښه اولئک هم المتقون اولئک هم دغه صفتون والا کسان چې رشا وایي رشا خوري او رشا او تصدیق کوي. هم المتقون هم دا متقیان دي هم المتقون چې دغه صفات پکې دي د آیت کې چې کوم ذکر شو. هم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من الاوثان والانداد تبروي هغه چې د الله نه یریږي دغه توحید مني د بوتانو نه او د اندادو نه هغې نه ډډه کوي د هغې نه برات کړی د الله فرایض ادا کوي دغه د ګناهونو نه فرمانونه ځان ساتي دغه د سزاګانو نه یریږي. متقون لغوي او اصطلاحي ټولې معنی به راوځي تفسیر کې. سمرقندي وی دا متقون هغه د ځان د شرک نه د فواحش نه بچ کړي دي. شرک او توحید د یو بل متضاد دي کنه څنګه توحید اشرف الاسماء د خسته نوم دی. امام رازی وی دغه شانت شرک اخص الاشیاء دی په شیزونو کې خصیص او ټول نه پزلو غند سي شرک ته نکم سړی چې شرک دام پلیت کم سړی چې مؤمن دین داخه مزیدار او طیب صحیح زبردست سړی دی. لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین هم دغه متقیان د پاره زیره د کم چې د مخکې آیت کې ذکر شو محسنین الته ته متقین وي دلته ته محسنین وي. ښه جنت تباغ سړی دی چې ګورای کې سره احسان پروت دی ګوره توحید پاک کې موجود دی ګوره. ښه ذالک جزاء المحسنین او تو وی کنه ورسته ته متقون وي دا یو خلق دی ګوره الته ول تقوا صفت ذکر کړه شرک نه تقوا دلته احسان. نهایت جامع الفاظ کې د مؤمنانو سله بیانېږي دلته داغي انعام بیانېږي. لهم ما یشاءون عند ربهم د دې د پاره د دې د رب سره پرز د قیامت هغه سدي چې دی غواړي د دې زړه غواړي د سترګې په یخيږي د جنت غواړي کنه فل جنت مهما طلبوا وجدوا. ابن کثیر جنت کې چې دې څه غواړي الته به مومي ذالک جزاء المحسنین دا کوم چې بیان شو
دا کوم چې بیان شو د دې رب سره دې لپاره بدله کنه دا جزاء او بدله د المحسنین د خیسته عمل کوونکو دا ثواب دی د موحدینو د مطیعینو د مخلصینو سمرقندوی لیکفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون دا مخکې سره شامل مؤمنانو ته بشارت جنت ته ولی بوزي دې لپاره چې اورجی الله د دینه اسوأ الذي عملوا هغه بد کارونه هغه بد ناکاره انجام داغه عملونو چې دی کړی دي سخطاګانې ګناونه دي شوي دي نه الله جنت ته بوزي هغه ته الله دفع کوي هغه سزا نه ساتي ويجزيهم دل بدل ورکی اجرهم د دې د ثواب باحسن الذي كانوا يعملون دا خیسته عملونو د وجه چې دی کول جنت ته د خیسته عمل د وجه بوزي کم ګناونه چې کړي الله ته هغه وريږي دغه سزا نه ورکي صرف د نیکو عملونو سزا جزا ورکي د بدو عملونو سزا نه ورکي دا د موحدینو روان دي روز جزا غایتم بیانی وجم بیانی او بشارت ته مؤمنانو ته درې ولایتونو بشارت دي دغه موحدینو د پاج توحید منی لیکفر الله عنهم دیرا پر چې الله اوريږي د دینه تبری مان کی وجزا هؤلاء المحسنین ربهم باحسانهم الله وی دغه محسنین لا دغه بدله ولی ورګی د احسان د د پاره چوري لري کی د دینه د دې غبد عملونه اته لري کی سګوناونه بدینه شي کمه زیاته بدی شي اته الله لري کی ها سمرقندی ویل يمحو عنهم دغه پاره چې الله روان کی محو کی د دینه او بخنو کی د پرده په واجب ابن جوزی لیکفر الله عنهم اعطاهم ما شاءوا لیکفر عنهم ورکی دی لاغس چې دی غواړي دا ولې ورکی دی د پاره چې اورجی لر کی د دینه صدر کی اسوا الذي عملوا اغه ناکارا عملونه چې دی کړی دی په دنیا کې دیو د دې پر پمیاس کې معاملې دا سغلطی ته نشوي دا توبه کړی دا پاغه باندې دی خپدي دا ګناونه باندې دیخ پیمانه دي نه الله به نه اغل لري کوي صبري دا معنی کوي اسوا الذي عملوا سمرقندی معنی کوي اقبح ما عملوا اغنا کار عملونه چې دی کړی توحید خلاف کړی دي الله به اغل لري کوي ابن جوزی اسوا الذي عملوا معنی ليستر ذلك بالمغفره دا پر چې الله دغه ګناونه دي په مغفرت سره پټ کی قرطبی ای یکرمهم ولا یؤاخذهم الله دې اکرام او عزت کیو دې سزا نور کی پاغه کارونو چې د اسلام درلو نمخ کی کړی اسلام پکې نو غلط کارونو تی وشو نه الله ولا غبخي اسوال الذي عملوا دغمن ويجزيهم اجرهم دې بارا چې بدل ور کی دی لا بدل کې ور کی دی لا اجرهم ثواب د دی باحسن الذي دا خستا عملنو کانو یعملون چې کړي دي په دنیا کې به احسن الذی تبری معنی کې په دنیا دا هغه خسته چیز چې په دنیا کې کانو یعملون دي کړي دي هغه چې الله رضا او باغی باندې دی هغه کړي دي ان الله بدی دې خسته کارونو بدل ور کې سمرقندی وي د دې دغه بدو کارونو سزا بنه ور کې هغه جنت ته قرطبی وي الیس الله بکاف عبده ويخوفونك بالذین من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد الیس الله بکاف آیا الله کافی نه دی پوره نه دی عبده د خپل بنده د پاره کافی نه دی سو کافی دی کنه مړه بلا ويخوفونك ودیتا یری بالذین پاغجا من دونه چې دا هغه الله نه علاوه دی تا توی د بوتانو بد موای ګوره خراب بدی کی د باباګانو بد موای کني کټ په باندې وړ ټکر بل تورزي ګوره بودری و مومي دا مکو ګوره قبرونه ونه مراره و کني ګوره خراب بشه ګوره دا خو د پلان کی بابا ګوره حرم دې سیره دا قبر دا ګوره قران کې نه ګوره پنی غوښه دا راځه ګوره خراب بشه ګوره تا دې نه یری ګوره پیغمبر ته به ومن يضلل الله وغسوق چې الله بیلاری کی الله بیلاری کړ فما له من هاد نشتدا غدا پر ایسو هدایت ورکون کې ومن يهد الله وغسوق چې الله ته هدایت کی فما له من مضل نشتدا غدا پر ایسو بیلاری کون کې الیس الله بعزیز انتقام آیا نه د الله زور او بدلا غستون کې ډوړه ته یو شان دیو کم یو ځای کله چې ثابت شو دا چې الله پاک سره ټول معلومات ټول علمونه هغه سره دي قادر دغه په هر سیز باندې هغه د هر حاجت نه هغه غنی دی بے پروا دی
رسته وې کنه جنت ته سړی بوځي جهنم ته بوځي نو هغه ته پته ده پیژنې مستحق سړی کنه جنت ته بوتلو جهنم ته بوتلو بده قادر دی هغه د بندګانو په حاجتونو باندې خبر دی د هغې په حل کولو باندې د هغې په دفع کولو باندې د هغې په ځای باندې حالات راوستلو راحات راوستلو په هغې قادر دی هغه بخیل نه دی هغه محتاج نه دی نو چې دا خبرې ظاهر شوې ښکاره شو تا ته پته ولګېده انه سبحانه دی وایي دغه لا یدفع الافات هغه آفتونه لرې کوي دغه تکلیفونه لرې کوي او ستا مرادونه پوره کوي نو لیس الله بکاف عبده داسې لګوي نو چې الله عالم دی په هر څیز باندې هغه خبردار دی هغه قادر هم دی که نه هغه ستا له پوره دی که نه ای بنده تا له هغه پوره دی که نه د هغه نه امداد غواړه که نه توحید هم پکې بیانوي د الله د بنده دپاره کافي د حفاظت دپاره بنده کافي دی ښه اخروي اختصام جګړه چې ذکر شوه د هغې نه پس اوس دنیوي اختصام د هغې ذکر کېږي موحدین له تسلي ورکوي چې تاسو ګوره رړه جمع ساتئ ښه تاسو د الله پوره دی دا خلک څوک د یو در ته منډي څوک د بل تاسو د الله والا یې مشرکانو باندې لکې رد کوي الیس الله بکاف عبده ولې الله کافي نه دی خپل بنده له کافي نه دی چې ته کبړون له منډې وې کافي نه دی چې ته هلته کې کله موږي خښې کله هلته کې څه څیزونه تړی کله څه څیزونه تړی الله کافي نه الله پوره دی که نه الله نه غواړه دا ښکلی صفا توحید دی په دې کې آیا الله کافی نه دی پوره نه دی خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم نه وای نه پوره دی که نه عبد لفظ جنس مراد دی جنس بنده چې هر څوک دی ښه چې هر څوک دی الله پاک پوره دی چې بندګانو ته خیر رسي بوتان چې دی نه هغې شر رسي شر رسي هغو شریان دي شر رسي سړی چې تا هغه کښېنه شر رسي مطلب دا چې ته د هغې عبادت کښېنه خو تا ته به شر در رسوي که نه شرک پرې وځي که نه خرابوي دی که نه هغې خو څه کولی شي نه هېڅ څه کولی شي هلته خو شیطانان ناست دي هغې هغه کارونه کوي نه تا به الله پاک بچ کړي د شر د بوتانو نه تاله الله پوره دی دې ته یری چې تاله به دې تکلیف درکړي دا نه الله کافي دی که نه سورۃ الانعام 81 آیت کې پیش کړی چې ابراهیم علیه السلام د خلکو یرو چې ګوره وړو زموږ د بوتانو نه دې به دې خراب کړي هغه ورته وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ولا تخافون انکم اشرکتم بالله تاسو چې الله پاک سره شرک ودا هدي نه یریږي اما یروي چې شابه موږ د بوتانو بد مو وایو دی به خراب کی دا کنه نه الله خپل بندله مؤمن له کافر دی که کافر دی نه دوړ له کافر دی مؤمن له بس جزا ورکیو دی بل له بس سزا ورکوي دوړ له الله کافر دی کنه ما دا دموي الله تعالی دنیا کې هم کافر دی او آخرت کې هم کافر دی مخلوقات نه مغواړه د خدای توب کړنو ته مغواړه یو قرات کې دا عباده نقل له عباده الیس الله بکافن عباده ټول انبیاء هغه پای کې بیا مراد دي ښه تو بریم نکلے قرات ټول مفسرین نکلے مال اکتفا امام رازی په عبارت باندې کړي هغه نوح علیہ السلام کفایت کړو بچ کړو الله پاک د غرق ابراهیم علیہ السلام د اور نه بچ کړو یونس علیہ السلام د عذاب نه بچ کړو نه محمد صلی الله علیه وسلم تعالی الله کافی دی څنګه چې مخکې سنان لکافی شو بس هغه داسې لګول ما د عبارت راغسته ويخوفونك بالذين من دونه او دی ریتا محمد صلی الله علیه وسلم د هغه کسانو نه د هغه بوتانو د هغه اوسانو الہونه چې د هغه الله نه علاوه دي تا یری چې دی بتا د شر دروازې تا به خراب کی ټکرا بودری بدا ته ورسې ګور دا بوتان تا د دین یرین تا الله کافی دی مړه پیدا و دی پک چاره اوستی ته شرک لرا پیدا په شرک را دوکا چې الله تعالی کله کافی دی پورا د نندی کته یرین دا خو ابس په باطل سیز لګی دی غلطه کی کنه تا یری دیکھ دے یری سری دی تایری دیکھ روایت تے سمرقندی ابن جوزی لکھلے کفار دا مکھی بلا گیا نبی سلام تبیوت لگیا بولتا میشہ لگیا زمو در بوتانو بدوے ڈٹو کر دینہ کو تاب خراب کی دین اللہ آیت نازل کو علیہ صلی بکافن عبدہم ندا قطعدنا نقل لے وغا قطعدہ خو نبی سلام چونکہ ویدی دلی نہ دے میں اس کے سند اشترے نا اپرے ہوتے دے ساڑے تے نامعلومه ده په دې وجه سند ضعیف ده نبی اسلام چې کله خالد بن ولید لګو عزا پسې بیره والته بدا کې ناشتا سه بوتان موتانی مو خو بیره کې بدا کې ناشتا عزا پیره وصل کې بیره میرا کټله واپس راغی دا فتح مکه وا تب رضان سره وړې په دې بیا لاړ کنه
نه الته ورته راغی خادمانو هغې ورته وي سمرقندي هم دا نقل کړی دا واقعه قرطبي هم نقل کړی هغې اراده وکړه چې یاره زه دې له راپرېږدم خادمانو ته وي سادنو ته وي سادنو ها طایرو مې خالد د دې نه ګورې دا ډېر زورور شی دی ګورې د دې نه ویرېږه ګورې دا ګوره ډېر دروند ځای دی ګورې ویلاره درنه یو ته ستا په سټ پرته وي درنه وي بس خالد بن ولید عنه هغه تبر باندې ټشه نه بس وي حشم انفه هغه پوله دغې ویله مات کړه که نه اصل کې دا ښځه خپل شکل کې راښکاره شوې هم وه دغه راښکاره شوه پیری د انسان شکل کې نه سر یې تېدلی کړ نبي سلم ته وی چې ما خو هغه قتل کړه چې لړه منې په سر کې وي خور یې اچولې نبي سلم ته مې همدغه ووایي وي همدغه وه بلکل دي خو اختصار کړی دی خو دا د آیت مطابق واقع ته نقل کړی چې دا ګورې خالد بن ولید صحابي هغې هم هلته یرولې و هغې ته چې اوس هم لاړ شي داسې قبر مبل لمین جوړ ناست تا به ګورې یری دا دغه دله شیطان دی اصلا امام قرطبي وی چې دې مقصد نبی سلم یې رولو د خالد بن ولید دی چې یې که نه ندی مقصد نبی سلم یې رولو ځکه چې خالد بن ولید خو هلته کې پیغمبر لېږلی که نه پیغمبر ورته ویل ته ورشه ومن یضلل الله فما له من هاد هغه څوک چې الله یې بېلارې کي لکه څنګه چې دا د بوتانو دا خدمتګزارو دا خادمانو دا منجورانې ګمراه کړي دي که نه فما له من هاد نشته بیا هغه له څوک په لارې کوونکې هغه له څوک توفیق د ایمان نشي ورکولی څوک مرشد بیا نشته دی ومن یهد الله هغه څوک چې الله تعالی روښي توحید ورته وښي هدایت ورته وښي قرآن ورته وښي وړته ولو کوزګي نو دا وره ګورې فما له من مضل نشته هغه له څوک ګمراه کوونکي ګورې څوک بیا اړولی نه شي که الله یې اړوي نه اړولی شي الیس الله بعزیز ذی انتقام آیا نه دی الله زورور او زر بدل اخیستونکی یا انتقام او بدل اخیستونکی نه دی څه وایي نه دی که نه امام رازی دلته م یو ربط لیکلی لکه چې ربط ما مخکې ویلی دی الله وعید و وعد و ترغیب و ترهیب و تفصیلی بیان کړه ختم الکلام بخاتمة هي فصل الحق الله خبره بداسې سیز باندې ختمه کړه چې هغه فصل دی فیصله د حق ترمنځ وی ومن یضلل الله فما له من هاد ومن یهد الله فما له من مضل یعنی هذا الفضل لا ينفع البینات دا فضل او دا بینات دا فیده نور کی دا دلائل مگر آغا چاہتا آغا بنده دا چه اللہ و تا ہدایتو کی و توفیق لور کی دا تم مسیزون بیان شو کافران دا قرآن نوره دا تی موره زی مورمون اغیل پیدا ورکولا ومن یهد اللہ و سوک چه اللہ و توفیق و ہدایت ورکی دا ایمان خپل کتاب باندې عمل کولو توفیق ورکی فما له من مضل نشته هغه څوک کګون کې اړون کې د حق نه څوک بیا مرتد کولی نشي څوک شرمولی نشي چې وی شرم الیس الله بعزیز انتقام آیا نه دی الله محمد صلی الله علیه وسلم بعزیز زورور په خپل انتقام کې په مخلوق کې د کافرانو نه الله ولې بدل نشي اخیستی ولې نشي اخیستی هغه دشمنان چې د الله توحید نه مني نه الله د هغې نه بدل نشي اخیستی اخیستی شي که نه قرطبي م ویلي هغه څوک چې د الله سره دشمني کوي د رسول سره د هغې الله اولیاء او دوستانو سره دشمني کوي نه الله ولې دې سره دې سزا نشي ورکولی شي ولې نه ورکولی شي ستونه ګورئ نور تیاری نشته انکا میتون یقیناً تمڑ کی دن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انہم میتون یقیناً دی مڑ کی دن کی دین قریب دا دیستا مرگ تا خوشحالی کی ندی خوشحالی کی دی بمریم ثم انکم بیاتازو پا آخرت کی عمل قیامہ پیرد دا قیامت عند ربکم دخبر رب مخی تختصمون باسون بکوے التب ادرے گی التب حساب کی گی پتہ مولے گی فمن ازلمون سوک لوی ظالم دے لوی ظالم نشتا ممن دا غچانا آخرت کې ملوی ظالم نشته دنیا کې موضوع سره ولګوا کذب علی الله چې په الله باندې دروغ وایي وکذب بالصدق او دروغجن ګڼي رښتیا ولا اذ جاءه کله چې د تراشی الیس فی جهنم نشتره په جهنم کې مثوى للکافرین کافرانو له زید استوګنه الته چې جګړه کوي نه جګړو کې بلوی ظالم څوک دی دا چې په الله دنیا کې دروغ وایي د دبو شابه جهنم ته والذی جاء بصدق سوچ رشتہ روڑی دی کلمہ لا الہ الا اللہ آخرت کراغه دا عقیده وا
وصدق به او داغه تصدیق یو کو رشا او تصدیق یو کو دنیا کې دا منلیو اولئک هم المتقون دا کسان خاص دي متقیان دي نو متقیان دا بار څه فیصله ده لهم شدید بار ما یشاؤون غنیمتنا چغي غواړي عند ربهم دا غي رب سره ذالک جزاء المحسنین دغه جنت دغه بدله د خسته عمل کوونکو دغه متقیانو دا ولی ورکیلی وکفر الله عنهم دغه پاچ الله دفع کی دینا سوال الذي عملون کار انجام دغه عمل نو چې دی کړی دي ويجزيهم دیر بدله ورکی اجرهم ندید ثواب بیاحسن الذي كانوا يعملون دا خسته عملون د وای چې دی کول بل خبره الیس الله بکاف آیا الله کافی نه دی پورا نه عبد او خپل بنده دا پارا کافی نه دی پورا دی کنه جی ويخوفونك او حال لري چې دی تا یری پیغمبر او موحد بالذین دا پاغه چا دی یری من دونه چې دا الله نه الہ دی پوجا کوي دی عبادت کوي ومن يضلل الله سوک چې الله بلاره کی فما له نشغل پارا من هاد سوک هدایت ورکونکي او دا مور او من يهد الله سوک چې الله ته هدایت ورکی فما له من مضل نشتراغ پاره سوک بلاره کونکي الیس الله آیا نه دی الله بعزیز زور ور انتقام بدلا غستون کې سبحانك اللهم 30 37